وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تاسو ته ما د موس خبره شروع کړې وه. شپږ خبرې ورته موس کې کړې وې. اوس مونږ و مونږ او تاسو په کم ټیم کاو نو د مونږ د وختونو بیان نو سلورو خبرو ته پکې خیال ساتئ. یو دا وختونه سټیم نه شروع کیږي او کم ټیم باندې ختميږي. دویم نمبر دو منځونه په یو ټیم کې کیږي کنه. دریم نمبر مستحب ټیم په دې ټیمونو کې کم یو ده. سلورم نمبر خبره مکروه ټیمونه کم یو دي. دې سلور خبرو ته پکې خیال ساتئ. دا دوا به درته نن وکړم او دوه به انشاءالله بیا سبا پیلنۍ خبره چې دا ټیمونه کم ابتداء کم یو ده او انتهای کم یو ده. نمونز پینزو وختونو کې فرض ده. یو تسحر و یو ماسپخین او یو مازیګر. سلورم ماخام او پینزم ماخستن. سحر ټیم سن شروع کیږي او بیا سټیم ختميږي. نو د سحر ټیم ابتدا د رښتینی سبا نه ده. سحر کې دوه قسم رڼاګانې پیدا کیږي. یو رڼا د اسمان په دې مینس کې وی 13 د اسمان مینس کې رڼا ښکارش. دا هم سبا دے خود دروغجن دیتا عربی کے صبح کاذب ہوئے. دویم نمبر ددی سبان 12 منٹ بعد یو بل رڼا ښکاره کیږي. ناغه په دې مینس کې نه یې هغه په کنارو د اسمان کې وي ګیر چاپیر. دیتا سبا وی رشتینه عربی کې ورته صبح صادق وای. نو د سبا د موز د ټیم ابتدا د رشتینی سبا نه ده چې کم د کنارو د اسمان کې خورا رڼا ده د دین شروع کیږي. هغه مخکینی رڼا چې ده نو هغه دروغجنه ده. د ابتدا دا چې د اسمان په کنارو کې رڼا خور شي سپینواله ښکار شي. د دین ټیم شروع شي د انور خطونه لګ مخ کې د انور خطونه لګ مخ کې قبیل طلوع الشمس دا نار خطونه لګ مخ خدا یاد ساتای. دا برته ان شاء الله هغه مکروه وختونو کې وي. یو د نور خطل دی او یو د نور خطل ټیم دی. نور خطل جدا سیز دی او د نور د خطل ټیم جدا سیز دی. شل منټ د نور په خطو لګي
نو چې د انور د خطلو ټیم شي د دینه به پیله د سبا موز بنده دا غینه لګ مخ کې چې د انور د خطلو ټیم لا شروع نه د انور د خطلو ټیم به څنګه معلومو دا کم طرف نه چې نور راخیږي دلته دارنا سپینې نو سره شي سپینه رڼا چې نو دا سبا ده او کدا رڼا سره کېدا نو دا د انور د خطلو ټیم ده نو د سحر منځ د رښتینی سبا نه والا د انور د خطلو نه پیلا چې د انور د خطلو ټیم لا نه راغله دا غینه په پیله د سحر منځ باندې دا د سحر ټیم د ماسپخین ټیم دا د زوال نه بعد شروع کیږي د زوال نه بعد تر دې پورې چې د هر سی سورې یو چندو ګرځيږي یا دو چنده ایک اختلاف طریقې دا ده خام اوس خو غړې دي الحمدلله او نقشې راوتی دي مخکې زمانہ کې بدا سیز نو نو دا سے چل به وکا چې د انور د خطلو نه به پیلا په یو اوار ډاګه کې اوار ځای کې داس یو کرخه گیر چاپی رتا وکړه ګول او د دې ګول کرخه مینز مې معلوم کو چې کم یو ده نو پاغه کې به یو ډکه خخ کو نو چې ډکه به مینز کې ودرو نو د انور خود دې طرف نه راخته کنه نو چې انور راخته نو دا سورې خودي خوا ده دا ګوري چې دا سي ودره دا سي ودره او دی خوان انور راخیج نو سورې به کم طرف ته دی طرف ته نو چې دا انور خکته نو د دې پندا سورې به د دې دیری نه بارو اګول کرخه چوا دا غینه به بارو نو چې څومره انورو چتیږي نو دومره به دا کر دا سورې را لنډیږي دی ګول دیری ته بدن نکیږي نو دا نور به اوچتېده او دا سورې بدن نکېده نو چې په کم طرف به دی ګول دیری کې وردن نشه نو ګول دیری کې به الته نښه وکړه هلکه دا سورې په دې وردن نشه نو بیا چې دا نور اوچتېده نو د دې پن دا سورې به غړوکې کېده تر دې پورې چې نور به کمیدنه نو د انور به د دې پن د پاسه ودرېده نور به نه وړوکی کېده نو چې نور د پن د پاسه ودرېږي نو ګیر چاپېره وړوکی سورې لاندې شتې که نه نو د هغې نه به یې کر خطا وکړه څلور طرفه چې هر طرف کې به دا سورې یو شان داسې بلکل په دې میز هغې نه به یې کر خطا وکړه دی کرخه کی دن چې کم سورې راځي دی تفیع الزوال وای نو اوس دا نور خدا سي ځي کنه نو اوس به دا سورې واپس دی خوازیاتیږي کنه د دې وړې کرخه نه چې دا سورې اوزي دغه ټیم نه د ماسپخین ټیم شروع شي غلم دی کنه ایدل ته مدرو د دینم گیر چاپیره کر خطا وکړه ولی ځکه چې دا سورې بالکل ودرېده څلور طرفه یو شان شو نو لاندې م ته کر خطا وکړه اوس چې کر خطا وکړه نور خو روان دی که نه اوس به دا سورې دی بل طرف ته وځي نو دی وړې کرښې ته چې کم سورې ګول دی دی ته فیع الزوال وایي خو چې د دې نه دا سورې بهر شي دی بل طرف ته
نو د دې ټیم نه د ماسپخین ټیم شروع کیږي دا تاسو هم کولی شئ کور کې څه دومره لویه مسله نه ده نو دې ته وایي زوال چې دا سوری بره یو دې ګول دیره کې دې ته استوا وایي دلته مونځ نه کیږي خو چې د دې نه څنګه دا سوری دې خوا چې ځکه چې نور خو دې خوا روان دی که د خپل حد نه واوړېده نو د ماسپخین ټیم شروع کیږي د ابتدا ده ختمیږي به کله ختمیږي به اله دا پن به د دې ګول دیرې نه روچت کې روبې باسي هغه چې منځ کې د کمکر خله ګولې ده د هغې نه به دې خوا دا پن ولګې داسې دا د ګول دیره ده که نه دلته خو د وړکر خطاو کړې ده چې کم نه د ماسپخین ټیم شروع شو چې سوری ته بار شي دغه وړې کرښې نه دا پن به راوالي هغه وړې کرښې سره به یې داسې کېدې یو لا ماسپخین دی دلته به کرښه وکړي بیا دوه یعنې تر دې پورې چې ستا کم نښه دې خښه کړې ده یا پن دی 400 دی چې د هغه ډبل سوری اخوا برابر شي نو د ماسپخین ټیم به وځي خو دا د دې وړې کرښې د سوري نه به اخوا حساب چې کم ټیم نه د ماسپخین ټیم شروع شوی نو چې ډبل شي نو ماسپخین ټیم ختم نو دغه ابتدا ده او دغه انتها چلم زکه دا زه تاسو ته دلته لیکم د دین مسله باندې چې سړی پوه شي دا ګوره دا ګول کرخه ده په دې کې ما پین ودرولم چې کله نور د دې د پاسه شنو دومره سوری و ګیر چاپیر نو چې کله د دې ګول دیرې نه د دې وړې نه دا سوری را بار شي نو ماسپخین ټیم شروع شو نو څومره وخته پورې ماسپخین مونځ کېږي دا پن به راوالي نو ګوره دی یو چند شو دا دویمه حصې چې دې دویمې حصې ته ورسېږي ماسپخین ټیم به ختم شي دا تاسو کور کې هم کولی شئ څه دومره مسله نه او اوس خو نقشې هم میلاوي نو دغه د ماسپخین د ابتدا ټیم دی او دغه د انتها ټیم دی بعضې علما وایي چې دا د ماسپخین ټیم په دې یو پن ختمیږي دا یو اندازه چې شي چې سوری دومره شي چې ته پن رو باسې او د دې ګول دیرې نه اخوا فوټواري کې چې دا یو پن په دې سوري ځایږي دا هم د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله قول دی خو د صاحبینو مسلک دی خو زمونږ استاسو امام صاحب وایي چې نه دوه ځل چې پن راوالي او دوه ځل دوچند ورسېږي هر څه شی چې وایي ولې وی دوچندي ځکه پکار ده چې هلته رسول الله مبارک فرمایلی چې تاسو د ماسپخین په مونځ کې یخني کوئ تاخیر پکې کوئ نو چې ډبل شي نو دې سره به یخنیم راشي ځکه په دې یو خو یخني کېږي نه ګرمي وي ډېره زیاته نو چې دا مثلینو ته واړی ډبل شي نو دې ټیم کې یخني پیدا شي او حدیث کې هم راغلی دي نو لہذا دا دویم نمبر قول دا اولا دی چې ډبل پین شي ډبل هغه سوتره شي دا د امام صاحب مسلک دی نو دا خبره یاد ساتئ چې جګړه په دې اول حصہ کې نه ده جګړه په دې دویمه حصہ کې ده سو کوئی دا دویم نمبر پن چې تاکې خو دا مازیګر دی او سو کوئی دا ماسپخین دی نو مسئله اختلافي شوه نو دا دماغو کې یاد ساتئ چې دې ټیم کې اختلاف دی دا خو د ماسپخین خبره وه د مازیګر ټیم کم ځای نه شروع کېږي د دې نه شروع کېږي چې دا دوه پینه شي امام صاحب په نیس او چې څوک دا یو یادوي نو د دې یو نه شروع کېږي نو چې دوه پینه کېدې دوه سوترې کېدې د هغې نه اخوا چې سوری لاړه د مازدیګر مونځ شروع شو دی ابتدا ده ختمیږي به کله چې کله نور ډوب شي نور چې ډوب شي نو بس ختم بشي
د نور ککوړ اخکته شي زیات سرواله او رڼا وغه شغلي ختم شي دا خو د مازیګر ټیم د ماښام ټیم چې کله نور پروزي د دین شروع کیږي ختمیږي به کله نو په ختمېدلو کې هم دقه سي اختلاف دی لکه د ماسپښین کې چو نو چې نور ډوب شي که نه نو چې کم ځای کې نور ډوب شوی دی نو چې نور ډوب شي دلته سره رڼا بیا چې دا سره رڼا کله ختمه شي بیا ورپسې سپینه رڼا بیا د سپینې رڼا نه وروستو تیاره شي نو عام علما وایي چې د ماښام په ټیم کې تلوار پکار نو ښه خبره دا ده چې سره رڼا ډوبه شوي نه او د سرې رڼا کې دننه د ماښام لمونځو کې امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې نه د سپینه رڼا کې لمونځ کولی شي تر څو پورې چې سپینه رڼا ختمه نه وي ماښام لمونځ کولی شي نو د ماښام د سپینه رڼا کې اختلاف دی څوک کوئی دا په ماښام کې شامل دی او څوک کوئی دا په ماخوستن کې شامل دی او د ماسپښین په دې دویم نمبر مثل کې اختلاف دی څوک کوئی ماسپښین کې شامل دی څوک کوئی مازیګر کې زمونږ استاسو مسلک دا دی چې د ماسپښین دویم نمبر مثل ماسپښین کې شامل دی او د ماښام رڼا سپینه دا په ماښام کې شامل دی د ماخوستن لمونځ به کله شروع کیږي چې څوک سره رڼا یادوي د مازیګر د ماښام نو چې کله د ماښام سره رڼا ختمه شي نو ماخوستن به شروع شي او چې څوک سپینه رڼا یادوي نو چې سپینه رڼا ختمه شي نو د دې ځای نه به د ماخوستن لمونځ شروع کیږي لکه زمونږ استاسو مسلک دا دی چې سپینه رڼا ختمه شي نو د دې سپینې رڼا د ختمېدلو نه یا د سرې رڼا د ختمېدلو نه به د ماخوستن لمونځ شروع شي تر کم وخته پورې رښتینې سبا پورې هغه سبا چې کنارو د اسمان کې رڼا پیدا شي دا د 5 وختونو طریقه ده د دې ټیم نه شروع کېږي او په دې ټیم ختمېږي دویم نمبر مسله دا ده چې دوه منځونه په یو ټیم کې کولی شي که نه نو بالکل نه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا الله فرمایي یقینا مونځ په مؤمنانو باندې فرض کړی شوی دی خپل وخت باندې نو د قرآن کریم فیصله دا ده چې هر سړی به په خپل وخت باندې خپل لمونځ کوي او دا مسله ده چې پیله خبره په قرآن کریم کې راله بل کتاب ته به نه ځي بس په قرآن باندې به عمل کوي لیکن د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله مسلک ډیر محتاط دی هغه وایي چې قرآن کریم خدا ویلی دی خو د یو حدیث سره ټکراو راځي رسول الله مبارک د ماسپښین او د مازیګر په منځ کې جمع کړی ده ماسپښین او مازیګر جمع کړی ماښام او ماخوستن سره یو ځای کړي دي نو ماسپښین او مازیګر جمع کول او ماښام او ماخوستن جمع کول دا ثابت دی شریعت کې نو اوس دا دو قسم دي یو د ماسپښین او د ماښام جمع کول دا په عرفات کې دي حج ته څوک لاړ شي که نه نو د ماسپښین په ټیم کې د مازیګر لمونځ هم کوي اول د ماسپښین لمونځو کې فرض او بیا د مازیګر لمونځو کې فرض امام پسې په مسجد نمیره کې عرفات کې الله دې مونږ او تاسو ورته بوسي دویم نمبر د ماښام او د ماخوستن یو ځای کول په مزدلفه شریفه کې نو په عرفات کې د ماسپښین او د مازیګر لمونځ کول او په مزدلفه کې د ماښام او د ماخوستن لمونځ کول دې کې مکمل اتفاق دی دا روا دي اگر که دوه منځونه په یو ټیم کې دي څه خبره نه ده
عرفات کې د مازیګر مونځ ورته رامخکې کوي د ماسپښین په ټیم کې کوي دې ته جمع تقدیمه وایي او په مزدلفه شریفه کې د ماښام مونځ ورته وروستو کوي ماخوستن کې کوي دې ته جمع تاخیره وایي نو دو منځونه په یو ټیم کې کول په عرفات کې او په مزدلفه کې دې کې ګوره اتفاق دی کولی شي د دې مخالفت به څوک نه کوي خو بغیر د عرفات نه او بغیر د مزدلفې نه دو منځونه په یو ټیم کې کولی شي که نه نو بندي نشي کولی یو خبره ده بعضو روایاتو کې راغلی دي چې زمونږ او ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په سفر کې داسې کول چې د مازیګر مونځ به د ماسپښین په ټیم کې وکړو نو بیا به روان شي لکه مازیګر او ماسپښین یو ځای وکړو بیا به ماښام او ماخوستن یو ځای کول ماښام نو دو منځونه په یو ټیم کې کړي نو په حالت د سفر کې روا دي نو چې بعضو خلکو ته دا حدیث میلو شه نو څه خلکو پکې احتیاط وکړه وی حضور په سفر کې کول نو موږ هم په سفر کې خیر دی دو منځونه په یو ټیم کو او بعضو خلکو پکې توسع راوسته خپل کلی کې هم دو منځونه په یو ټیم کوي نو بغیر د عرفات او بغیر د مزدلفې نه یاد ساتئ دو منځونه په یو ټیم کې بند او ناروا دي خدا حضور چې کول نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کو نو د دې مختلف جوابونه دي خو دوه خبرې دماغو کې یاد ساتئ ستاسو د دماغو د پاره دا ټیک دي یوه خبره دا ده چې رسول الله مبارک دو منځونه په یو ټیم نه دي کړي داسې نه ده چې مازیګر یې د ماسپښین په ټیم کې کړو ماخوستن یې د ماښام په ټیم کې کړو نه ماسپښین به ورته وروستو که او مازیګر به ورته مخکې که څوک چې په دې ټیمونو کې ماهر دي نو د مازیګر او د ماسپښین په ټیم کې بل ټیم شته بل ټیم خو نشته خو چې د ماسپښین ختم شي نو مازیګر شروع شي نو چې څوک په دې ټیمونو کې ماهر دي او رسول الله مبارک نه به لوی ماهر څوک نو هغه خو ټیم پیژنده نو د ماسپښین مونځ به یې وروستو که څه معنی اخرنۍ حصه کې به یې وکړه خو چې د ماسپښین د مونځ نه به یې سلام اړو مازیګر به تیار نو مازیګر مونځ به یې وکړو نو خلکو ته داسې ښکارېده چې دی په یو ټیم کې کړي دي دقه رنګې د ماښام او د ماخوستن په منځ کې هم د ماښام ټیم به یې لږ وروستو که خو چې هغه به اخري ټیم کې وکړه خو چې کله به د ماښام سلام یې اړو د ماخوستن ټیم به داخلو نو داسې نه ده چې ماخوستن یې د ماښام په ټیم کې کړی خلکو ته داسې ښکاره شوه چې دا جمع بین صلاتین ده او داسې کېږي ګوره دا ما سره ګړۍ ده د ماسپښین ټیم چې اوس وخت کې داخلېږي دا په 12 بجې او 12 منټه ختمیږي به کله 4 بجې او 3 منټه دا 50 منټه یعنی 3 منټه کم په 15 بجې باندې ټیم ختمیږي نو ګوره که نه په 3 منټه کم 15 باندې د مازیګر وخت داخلېږي او ته څه چلو کې ته ماسپښین وروستو کې چرته وروستو کې 10 منټه کم 15 بجو باندې د ماسپښین مونځ وکړه نو چې 10 منټه کم 15 بجو باندې د ماسپښین نیت یې وتړه نو 9 منټو کې مونږ او تاسو خو حاضر کوو خو 9 منټو کې مونځ کېږي دا 10 واړه رکعات نو چې ته آخري سلام اړې نو 3 منټه کم بی نو چې 3 منټه کم شو نو مازیګر داخل شو اوس مازیګر وکړه مصلی نه ده پرېښې ټیم پکې نه دی راغلی نو خلک وایي چې د په یو ټیم کې 2 منځونه وکړه نو په یو ټیم کې د چېرته 2 منځونه وکړه یو دی وله را وروستو کو دا بل دی وله را مخکې که دقه رنګې مسله په ماښام کې هم ده اوس وخت کې ماښام په څو داخلېږي
ماښام داخلېږي 2 منټه کم 2 بجې 2 منټه کم په 2 باندې داخلېږي ختمېږي به کله 8 بجې او 23 منټه 8 بجې او 23 منټه باندې ماښام ختمېږي ته څه چلو کې دا ماښام رستو کې څومره رستو کې 20 منټه د پاسه 8 بجو باندې د ماښام منځو کا نو 3 منټو کې چې د منځو کې چې سلام اړې نو 23 منټه به نو ماخوستن منځ به تیاری نو دواړه منځونه دې په یو ټیم کې ونه کړه یو دې په یو ټیم کې وکړه بل دې په بل ټیم کې وکړه خو خلکو ته څنګه ښکاري چې په یو ټیم کې وکړه نو هلته حدیث کې داسې راغلی دي اخر الظهر وقدم العصر رسول الله مبارک د ماسپخین منځ وروستو که او مازدیګر یې وله رامخکې که اخر المغرب وقدم العشاء ماښام یې وروستو که او ماخوستن یې را نو دا کله جمع شوه یوه خبره دا ده دویم نمبر خبره دا ده ما تاسو ته وي 2 ټیمونو کې ګورئ اختلاف دی یو د ماسپخین په دې مثل ثاني کې او یو د ماښام په دې سپینه رڼا کې نو د ماښام سپینه رڼا دا وخت چې دی دا ذی جهتین دی دې کې ماښام منظم کېږي او د ماخوستن هم کېږي ګورئ او د ماسپخین دا مثل ثاني دا هم ذی جهتین دی دې کې د ماسپخین منظم کېږي او د مازدیګر هم کېږي ګورئ نو زمونږ احناف وایي چې څوک په سفر وځي ته یا به ګاډی ودرېږي یا به نه ودرېږي نو په مثل ثاني کې د مازدیګر او د ماسپخین منځو کنو کېږي ځکه دا داسې وخت دی چې څوک ورته ماسپخین وایي او څوک ورته مازدیګر وایي دقه رنګې د ماښام په دې رڼا کې د ماښام منځ هم وکړه او د ماخوستن هم وکړه نو هېڅ خبره نه ده رسول الله مبارک چې جمع کړې ده نو دې ټیمونو کې یې کړې ده او که چرته عام 2 منځونه په یو ټیم کې روا وې نو پکار دا دی چې د سهار منځ او د ماسپخین منځ رسول الله مبارک یو ځای کړی وی که دا خبره عامه وی نو بیا خو داسې روا و که نه چې د سهار منځ او د ماسپخین منځ یو ټیم کې کړی وی او دا خو د جنگ اخبار کې هم نشته نو پته ولګېدله چې رسول الله مبارک دا جمع د ماسپخین او د مازدیګر په منځ کې کړې ده د ماښام او د ماخوستن په منځ کې کړې ده ولې د ماسپخین او د مازدیګر په منځ کې داسې ټیم دی چې ماسپخین سره هم تعلق دی مازدیګر سره هم دی او ماښام او ماخوستن په منځ کې داسې ټیم دی چې ماښام سره هم تعلق دی او ماخوستن سره هم تعلق دی نو که مطلق جمع روا وی نو په کار دا دی چې حضور د سحر او د ماسپخین یو ځای کړی وی که مطلق جمع روا وی په کار دا دی چې د مازدیګر او د ماښام جمع کړی وی او خو نشتی نو 2 وختونه 2 منځونه په یو ټیم کې نشي کېدی مونږ چې کله مدینې منورې نه راتلو زمونږ د حج مشر شو نو اوابیو نو ماسپخین منځ ته ودرېدو نو چې جمع تمه وختي وله نو ماسپخین منځ یو که وی اوس به د مازدیګر هم وکړو ما یې ولې وی رسول الله مبارک په سفر کې 2 منځونه په یو ټیم کړي مې د الله بنده قرآن کریم دی لیدلی دی قرآن کریم کې الله فرمایي ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا یقینا منځ په مؤمنانو باندې خپل وخت کې فرض دی نو قرآن کریم د تمامو کتابونو سردار دی قرآن کې چې مسله رااله رستو احادیثو کې چې مسله راځي او د قرآن سره ټکراو راځي موږ به د آیت منو او احادیثو به نه منو قرآن سره ټکراو راغی نو مې قرآن دې پرېښو احادیثو ته لاړې وی سبق او ما مازدیګر ته بیا انشاءالله ودرېږو او په خپل ټیم باندې کوم ویلې ټیک ده نو ګوره 2 منځونه په یو ټیم کې کول دا غلط دي دا شیعګان چې په سفر باندې وځي نو د 3 ورځو منځونه په یو ځلو کې نو یو ځان خلاصولی او یو منځ کولی نو وخت پیژندل فرض دی مونږ او تاسو نه وایو یو بل ته لکه وخت پیژندل فرض دی نو د عوامو په نظر کې داسې ده چې دا وخت پیژندل به د اتریمو ته وایي نو اکثر جماعتونو کې امام سره په ټیم باندې جګړه وی ګوره مولانا سے وخت پیژندل فرض دی او ټیم پوره دی او اتنیمي دی او ته نه مخکې کېږي ادا وخت نه یادوي هغه دغه وخت یادوي چې اوس مې درته وي د دین شروع کېږي او په دې ټیم ختمېږي نو د یو وخت منځ به بل وخت کې نه کوي دا معنا ده
دا اتنیمی او دا نه او دا لس دا خو مونږ او تاسو د سهولت لپاره برابر کړي چې خلکو اکثر په کارونو کې مصروف وي نو ګړی نو کمخ کې راځي نو بیا ورته مشکل پیښیږي نو دا سانتیا لپاره علماء دا مسله راایستلې ده چې لکه مونږ به یو نیمه کوو انشاءالله او اتنیمه به کوو او پنځنیمه به کوو او ونیمه به کوو نو دا د سهولت لپاره یو سبب دی داسې نه ده چې دا ټیم فرض دی نه اتنیمه او پنځنیمه فرض نه دي دغه ټیم فرض دی چې ما کم درته وي دا د سهولت لپاره درود شریف وایه.